ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. اتفاقي دې ځای ته راغلي او اتفاقي داسې راغلي چې یاره چا راته وویل چې دغه کور کې ماشوم شوی دی او هغه ماشوم یې خرڅ کړی دی او هغه پلار یې چې کوم دی نشه کوي. دې ځای ته چې موږ رالو داسې هېڅ قسمه خبره نه وه، خو دغه لیورزي چې کومه ده دغه کوروالی په نکاح اخیستې ده او د هغې نه هم 3 بچي دي او د نه هم 3 بچي دي، خو د رورې بچي به کېدل او هغه به مړه کېدل. نو چې بېګا دا ماشوم شوی دی نو دوی هغې له ورکړی دی. د هغې موږ تصدیق وکړو داسې هېڅ خبره نه وه. دوی په دې مات کنډر کور کې اوسېږي، خو دوی د ابراهیم حاجي صاحب نه ډېر زیات خوشحاله دي چې زموږ د دې یونین کونسل زیم چې کوم دی ناظم پاتې شوی دی، هغه د خپل وس مطابق چې کوم دی نو ښه پوره خیال ساتي. دی وایي چې دا کپړې د هر څه چې کوم دی نو دا د هغه دي، خو د هغه خو مصروفیات زیات دي او دې وخت کې وکړه د اوړو درک هم نه لګي، غریبي یې ده. نو په دغه غریبۍ باندې به خبرې اترې کوو. بل دا ده چې موږ خو پشکلاوتي قومي جرګه جوړه کړې ده، نو موږ د دې نشو تماشو خلاف یو. نو دې چې دلته کې اوسېده نو ابراهیم حاجي صاحب د دې علاج هم کړی دی. ورته یې ویې چې یاره خو نشې تماشې کوې نو بیا دا کور خالي که کور پرېږده. ښه ستاسو بېګا ماشوم شوی؟ بله شپه شوی دی، اتوار په شپه باندې شوی دی. جی خپل لیور له مې ورکړه د هغه بچي نو. ستاسو ژوند څنګه تېرېږي دلته؟ بس ګزاره کېږي هغسې چې جي صاحب دې موږ له اخلي پخلي م راله راکوي، ير سره راله راکوي چې هغه نه وي بس بیا لږ بیا ریانې وه. جي د ده څه کار روزګار داسې نشته دی. ستاسو نوم دی؟ زبیر جي. زبیر ته څه کار مال دی؟ والله به خپل وس وجي بس دلته د بنګلې دا څوکۍ موکۍ هم د دلته خپل کور هم دی، نو بس هلته شوګیره مې شو او دې خوا بس خپل ټیم بس کله دې پټو کې خشاک راوړو دړې مړې او بس حاجي صاحب ته پراته وي، والله به دې کله زر کله څه کله یو راکړي یا خپل وس راکړي. دې وخت کې څه ضرورتونه دي؟ څه ضرورتونه دي؟ بس والله ضرورتونه خو ډېر دي، خو بس چې کم دي خو هغه شته نه و. لږ ډېر پیسې را سره وي، اوس به مې خپله ریړه میړه هغه شي او کباړ کار به مې خدای شه کوه او بس خدای تعالی فقیر وي بس پردي کور کې والله ناست یو څه به صبر کوئ او دا خلک به بس هسې راپسې تاویلې ماویلې کوي شاته. نور هم دغه انسان یم ښه ټیک یم شوګار دی، ښه روغ یم، بچو سره ناست یم 24 ګنټې کور رزق ولې 24 ګنټې پیدا کوو را رسوي شو. څو بچي دي؟ 4 خو مې خپل وو او خدای شته دا 2 مې خپل دي او دا 4 مې د رور. رور دې په څه وفات شوی؟ هغه د ګونډو بیمار. بیا دا تا په نکاح واده او بېګا ماشوم دې رور له ورکړه؟ بله شپه شوی او پرون مې رور له ورکړه، پرون مازدیګر د هغه بچي نه کېدل؟ هغه کېدل دې نه یو 10 ورځې مخکې په اپرېشن نورو شوه مړه شوه او یو 4-5 پیرې خدای ولې ورکړم برید نه. نو خدای شه هغه به د سر میلوم کړمه، ډېر خوشحالې دي رور مې مغروندار مې هغه چې کوم اسقرګانې د هغې هم ورته خو خوشحالي و خدای شه. ستا موبایل نمبر شته؟ نه جي موبایل نه ساتي؟ نه بس صحیح پیسې دي موبایل پکې هم طرف ډېره زیاته غریبي یې ده. کتونکو دغه خبرې ستاسو د وړاندې دي چې هغوی ښه خوشحاله دي، نو داسې هېڅ قسمه خبره نشته دی چې وي رښتیا راځي دروغو کلي روان کړي وي. خو بله خبره دا ده چې څوک تاون کوي نو دې لږ ته زموږ ځای معلوم دی، دی هلته هم راځي او موږ دلته هم راتلی شو او بیا حاجي صاحب سره هم رابطه کولی شو. نو ضرور چې کوم دی داسې قسمه خلکو په دې یخنۍ کې مدد وکړي، تعاون ورسره وکړي. ډېره مننه.